دا خبرې شاید ما ډېره موده شول دا ما نه دي کړي. زه تاسو صرف د خدای او د الله نظام بیانول غواړم او د هغه مینه د هغه محبت هغه چې کوم لوزونه د خپل مخلوق سره کړي دي د خپل بني آدم سره یې کړي دي ځکه دا په ما تیر دي. نو زه غواړم چې تاسو ټول دا واورئ د زړه نه. چېرته د الله تعالی دپاره ښېګړه چې کوم ده که نه دا مه پرېږدئ. د دې وجې نه چې یاره که د چا سره ښېګړه کوم زموږ په پښتو کې یو متل دی چې چا سره ښو کې کاڼې ول ورکړه چې په کاڼې دې بیا سرولي. شاید وي دا څیز د الله په در کې دا څیز نشته. الله وایي ته چې ښېګړه کوې چېرته د دې نیت دپاره یې مه کوه چې ما ته به خلک ښه ووایي یا ما له به د دې صله څوک راکړي یا ما ته به د دې څه فایده میلو شي. ته چې ښېګړه کوې خالص زما د رضا دپاره یې کوه. نن 9 کاله مخکې هم دغه شانتي زما د مخ یو ویډیو راغلی و ما هر څه خپل پرېښودو او صرف الله ګواه دی په زړه کې مې یو دوک درد و چې یاره دا ښېګړه پکار ده دا ماشوم د دې سختې نه چوتول پکار دي. او زما هغه تګ بیا د کپیل رابطه چې کار ته راځه که کار ته رانغلی بس نوکري به دې ختمه وي. ما الله ته کتلي و الله ګواه دی ما د الله ذات ته کتلي و مې الله ته څه چې کوم خالص ستا د رضا دپاره کوم. ما د بچپن نه د خپلې بېبۍ نه دا اورېدلي دي چې څونه د وس نه کېږي خلکو سره کوئ ودرېږئ. هغه ټوله قصه تاسو ته پته ده. هغه ښېګړه په کوم کار باندې چې تللي وم زما کار مار ټول خراب شو د نوکرۍ نه دلته کفیل ویستلم کلي ته لاړم. هغه ماشوم پاکستان ته م راغی. د هغې نه بعد کمزوري حسدین خلک به زه دا ووایم چې هغو پروپیګنډې م شروع کړئ. ما اورېدلي دي ما جړلي م دي. د ډېر ساعته پورې ما خپل زړه ته تسلیم ورکول چې دا څه روان دي ته څه کوې خلک څه کوي. خو په الله په ذات مې یقین و بروسه وه ځکه چې ما بد نه دي کړي. چې ما بد نه دي کړي نو خدای به زما سره بد نه کوي. ډېرو خلکو د بدنامۍ په سپینه جامه دا کم خبرې چې شوي دي زما په ذهن کې هم نه راتلی چې یاره د خلکو دا سوچ دا ذهن به دی زګونو ته ځي. خیر ما په الله تعالی باندې هر څه پرېښوه. خلک خدای پاک اکسپوز هم کړل. یو د انسان غذار یو د خدای غذار یو د خدای غذار ډېر دروند غذاري. هغه هر څه زما په الله په وخت باندې پرېښو. وخت ما ته هر څه وخور دنیا هر څه وکتل. خدای د هغې ملک نه زه راچوت کړم په کم ملک کې چې به ما نوکري کول په کم ملک کې به چې سهار په 8 بجې راتلم په 2 بجې چوټي په 4 بجې واپس راتلل په 8 بجې باندې بیا چوټي. او الله تعالی د هغه ځګي نه بیا دا رزق شروع کو دا ټیکیار او الله تعالی دا پوره نظام دی خوا جوړ کو. پاکستان د انګلینډ نه واپس الله تعالی خاورې له راوستم. نو زه چې یا بل ورځ مې فلایټ و ریاض ته راتلم نو د سترګو کې مې اوښکې وې. مې خدایه هغه 8 کاله مخکې 8 کاله مخکې چې کله زه وتم هغه نوکري ختمه شوه د دې ځګې نه. د کور واحد کفیل هم ډېر بد حالات و بلکې ما بابا ته مې هم دروغ ویلې مې زه به چوټۍ درځم وایي زه مې نه ده ختمه دی چې مشر دی خفه نه شي. بیا د هر څیز مې د مایند له راتلو د خلکو الزامونه د خلکو ناشنا خبرې هغه مې د مزغو له راتلل. بیا مې خدای ته وکتل چې د خلکو سوچ د خلکو وینا څنګه خدایه ستا چې کوم وعدې د خپل بني آدم سره چې زما د رضا دپاره ښه کې نو زه ورسره ولاړ یم. نو الله زما سره دی الحمدلله. ډېر ژر به د ټیکیار ریاض اوپننګ هم وشي. خو دا خبرې مې صرف دې وجې نه وکړې چېرته د الله د رضا دپاره ښېګړې مه پرېږدئ په دې یاره باندې چې یاره که د پلانکې سره مې ښه وکړه خو دا خو راتاویږي. او دا حقیقت دی دا حقیقت دی. زما چې چېرته هم د چا سره زه خپل وس مطابق ښېګړه کړې ده چا ته به پروپیګنډې کړي چا ته به دروغ ویلي چا ته به زما د بدنامۍ کوشش کړي. خو هغه ښېګړه ما د خلکو سره نه ده کړې. قمقل دي خلک ښېګړه چې ما کرم کړي ما خپل الله ته کتلي چې الله ته به دې څونه خوشحالېږي. او ښېګړه زه تر اوسه پورې کوم. هغه ښېګړه زه پرېږدم نه. زه د دې خلکو سره ښېګړه د خلکو دپاره نه کوم بلکې د خلکو سره ښېګړه د الله د رضا دپاره کوم. او چې کله تو د خلکو سره ښېګړه د الله د رضا دپاره کوې یاد ساته دونه غفور رحیم کریم باچا دی چې ښېګړې دې د هغه سره وکړل که نه
په خدای قسم د دنیا یو طاقت هم تا د مخکې بوتلونه نشي ودرولی او د دنیا یو انسان هم نه ستا بېعزتي کولی شي نه ستا بدنامي کولی شي نه ستا په سپینه لمن باندې داغ لګولی شي. نو څو زړه خبرې ما چې ستاسو سره شریکوم. نو چېرته د الله د رضا دپاره به ښېګړه نه پرېږدئ. څونه هم د وسه کېږي د الله د بنیادمانو سره ودرېږئ چې څونه به په ریټن کې ته هېڅ هم مه غواړئ. پښتو والا ذات هغه دی د هغه نه یې غواړئ. ډېر مهرباني.